سیب دامت برکاتهم العالی او دا غوی مرګرو چې دا مجلس جوړ کړی موږ تاسو سره احسان وکړو ورنه دوی چې ماشوم ته دیر سپارې قرآن ویلی شو داخلي صورتونه یې ورته بخپلې ویلی شو دستاربندي یې ورته کولی شوه په سر یې ورته د شفقت او د برکت لاسې ایښودی شو دعا یې ورته کولی شو دا مجلس دوی جوړ کړ تاریخ یې مقرر کړ د علماء کرامو نیټېونه واخیستل اشتهار یې وکړ او نن دا با برکته مجلس جوړ کړ دا د دوی مونږ سره ښېګړه دا احسان دی ان الرحمت تنزل عند ختم القرآن قرآن ختم شي د الله د طرف نه خصوصي رحمتونه نازلېږي قرآن یو بنده ختم کی صلی علیه عند ختمه 60,000 ملک دغه کس د پاره شپېته زره فرشتې د بخښنې دعا غواړي د قرآن د ختم نه پس چې کومه دعا کوي امن علی دعائه 4,000 ملک سلور زره فرشتې په دعا باندې آمین وي من ختم القرآن فله دعوة مستجابه قرآن سو ختم کی داغه سوال دعا قبلی دی ماشومان سره د قرآن د ختم نسبت دی په اخره کې دا واړه واړه لاسونه الله ته چتې دعا په غواړي ان شاء الله د دې د دعا په برکت به زموږ تاسو د ټولو دعاګانې قبلي قتاده رضی الله عنه فرمایي ان انس بن مالک رضی الله عنه اذا ختم القرآن جمع اهله ودعا انس بن مالک رضی الله عنه بکور کې قرآن ختم کا اهلیان به راجمع کړ مجلس به جوړ کړ او بیا به اجتماعي دعا وغوښته ځکه د قرآن د ختم نه پس دعاګانې قبلي په دغه غرض باندې علماء کرام ټول کال په مسجد مدرسه کې د دې ماشومانو سره خواري وکړي او اخره کې دا مجالس جوړي دا د دوی مونږ سره مینه ده دا محبت دی دا همدردي ده دا خیرخواهي ده الله دې د دوی دا ستړي په خپل دربار کې قبول او منظور او د دوی په علمونو کې عمرونو کې د الله ډیر برکات نازل کړي او زمون تاسو زړونو کې د الله پاک د دې خپل علماء کرام او د دې مدارس او د داسې مبارک او مجالس قدردانی پیدا کړي زما محترم مسجد مدرسه باندې مون تاسو باندې تعلیم الصغار يدفع غضب الجبار د ماشومان سبق د الله غضب او غصه سره تاسو ګورئ په دې وخت کې هر طرف ته فحاشي ده اوریانی ده بے حیايي ده بے پردګي ده رسول دی رواجونه دی جهالت دی غفلت دی د هندوانو طریقې د انګريزانو طریقې د يهودو نصارو طریقې د اغیارو طریقې غیبت چغلی لایانی حسد بغض تکبر کینه نفرتونه جنگ جګړې بازار کې خیانت ملاوت دوکا په دروغ قسمونه دا ټول ګناهونه زموږ د معاشره کې موجود دي الله دې ته وګوري خپشي غصه شي ناراضه شي فیصلو کې بدی کې علاقه باندې عذاب نازل وي او چې وګوري د غکلی کې مسجد دی مدرسه ده مکتب دی جامعه ده ماشومان ناس دي قاری سے ورته قرآن کوي او تاسو ګور اکثر نابالغ معصوم بے گناہ بے خطا غیر مکلف وړي خپل وړي جوي او دا د الف باتا وازونه او ناظره او قاعده او حافظان او د حافظانو دور سپاره اړي دا د ناظری ختمونه دا د حافظانو ختمونه دا د تجوید ختمونه دا د تفسیر او ترجمه ختمونه دا د قال الله قال رسول وازونه دی ماحول ته لو ګوري د الله غصه سره شي اراده بدل شي د ټول علاقې نه عذاب واپس دین پته ولګي چې مسجد مدرسه باندې مونږ تاسو بابا په مونږ عذابونه نه راځي بل مسجد مدرسه به مونږ په خپل آبادو دا زمونږ د حفاظت زیری دا زمونږ د اولاد د تربیت زیری علموا اولادکم القرآن ولو بچو ته قرآن وخی ومحبتي زما محبت ورته وخی ومحبت اهل بیتی زما د اهل بیت محبت ورته وخی صحابه کرام محبت ورته وخی بهترین قائد ورته وخی عبادت ورته وخی معاملات ورته وخی اخلاقیات ورته وخی معاشرتی زندگی ورته وخی بچی ځان د پاره د آخرت تو خو صدقه جاریه جوړ کی بچی ځان د پاره د سترګو د زړه اخوانې جوړ کی دا غي د پاره مسجد مدرسه پکار ده بل بچی به موږ مسجد مدرسې ته لېږي دلته به زمونږ د اولاد تربیت کیږي زمونږ اولاد به قرآن زده صاحب بچین دیر سپاره قرآن ختم کړه الله شکر ادا په ناظره ماشوم قرآن ختم حدیث کې راځي د مور پلار مخکینی ټول ګناهونه الله معاف دا سره سوچو د ملک صدر وزیر اعظم
د صوبې گورنر وزیر اعلی موږ سره دا ښېګڼه کړې چې عمل نامه له د ګناه نه صفا کړي. قاري صاحب مولوي صاحب په مسجد مدرسه کې زمونږ بچو ته یو یو آیات ښیي او زړه ورسره شین کړي او نن یې ورته 13 سپارې قرآن ختم کړه. دا ماشوم پرېږده د مور پلار عمل نامه د ګناه نه صفا شو. دا د ناظرې د ختم برکت دی. ستا د بچي د یو بسم الله دونه برکت دی. ماشوم چې په اول ځل مسجد مدرسې ته راشي استاد تکینه هغه ورته شروع کی بسم الله الرحمن الرحیم او ماشوم په دې معصوم جبه وی بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث کې راځي د سلورو کسانو د جهنم نه د براءت فیصله وشي. یو د ماشوم بلې د مور بلې د پلار بلې د استاد. د بسم الله برکت. ستا بچی 13 سپارې قرآن ختم کړه الله شکر ادا کړه. ستا بچی د قرآن حافظ جوړ شو الله شکر ادا کړه. دا د بچی عزت دی، دا د مور پلار عزت دی، دا د خاندان عزت دی، دا د دنیا عزت دی، دا د قبر عزت دی، دا د میدان محشر عزت دی. دنیا خو ټوله بے وفا ده. کبیت العنکبوت د جولاګي جاله ده. دار الغرور د دوکې کور دی. متاع قلیل لګه شان پیدا ده. لعب ولق اللوب ټوکی دی. جناح بعوده د ماشي وزر دی. کذل زائل ختمیدون کې سور دی. احلام نوم د خوب لیدل دی. د دنیا غواړو حقیقت ستنه کنن مرګ را دی. موږ د خپل کمیس قبر ته نشو، یو رومال قبر ته نشو، یو بالپن قبر ته نشو. دومره بے وفا دنیا ده. صدر وفات شو، صدارت ختم شو، وزارت ختم شو، خانی ختم شو، نوابی ختم شو، ډاکټري ختم شو، انجینری ختم شو. او دا نن چې دا کم ماشوم د قرآن حافظ شو دا نسبت ختمیږي نه. دا وفادار نسبت دی. دا د قبر حسن دی، جمال دی، عزت دی، زینت دی. دا په دې تور لحد کې رڼا ده. دا په دې تور لحد کې د مرګري حافظ قرآن قبر ته لاړ شي. الله دې قبر ته حکم وکي الله تاكل لحمه. دا انسان دا جسم باندې خوري. دې سینه کې زما کلام پروت زمکه ورته وی الله زبې څنګه خوري. ما ته پتر چې ستا کلام په دې سینه کې موجود دی. وکانا قبره روضه من رياض الجنه. قبر د جنت باغچه ده. ويوسو في قبره مد بصره. څومره نظر لګي دومره ورته قبر کولاوس. وينور على جيرانه. چم گاون کې قبرونه د جنت باغچې شي. دا د حافظ قرآن د قبرستان عزت دی. من قرأ القرآن فاستظهره فحل حلاله وحرم حرامه ادخله الله به الجنه. چا قرآن یاد کړ په قرآن عمل وکړ حلال حلال وګڼل حرام حرام وګڼل دا حافظ قرآن به د قیامت ورځ د قرآن په برکت الله جنت ته داخل. وشفعه في عشرة من اهل بيته كلهم قد وجبت له النار. د پکور خاندان کې لس پاخه جهنميان فیصله په د جهنم شوی ده. دی به شفاعتو کې ځان سره به جنت ته روان. د بچی د سربندي دلته وشو او د مور پلار د سربندي به د قیامت ورځ د الله په عدالت کې کی. مور پلار ته به الله د عزت جامې ورواچي. د دنیا لباس بلی لا يقوم بهما الدنيا. ټول دنیا به دغه قیمت نشي ادا کوي. د عزت تاجونه به الله ورپسر. ذوقه احسن من ذوق الشمس. د نور نه به رڼا زیاته. دی به خپل لباس او تاجونه ته وګوري حیران بشي. بمکوسینا هاذا. الله د عزت د لباس دا تاجونه دا د کوم عمل بدلا ده. قال باخذ ولدكما القران. ساسو بچي د قران حافظ دا داغه بدل. الله دې زمون ساسو په بچو کې د قران حافظان عالمان پیدا کړي. زما محترمانو خپل بچي په مسجد مدرسې ته لېږي او مسجد مدرسه به موږ په خپل آبادو. باطل قوتونه مدارس جوړي کروانه. سور لسلیم سو وکال تاریخ په دې گواهی چې په هر دور کې باطل قوتونو کوشش کړي چې مسجد مدرسه عالم طالب حافظ قرآن اسلام مسلمان دا د معاشرې نه ختم. الله یې ناکام کړي. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قرآن موږ نازل کړي موږ به په خپل حفاظت کوو. چې خپل مقابله نشي کوو. دا موږ چې په دې کوم ملک کې اوسېږو اسلامي جمهوریت پاکستان د لا اله الا الله په نوم باندې د عمل جوړ دی. تاسو ګورئ خزانه خاصم زمون خالده ملازمینو ته تنخواه نه ملاوي او اوس ورته پنشن هم ختمي. او بیا هم زمون حکمرانان چې بجټ پیش کوي د ویړۍ د لپاره فنډ شته، لختي د لپاره فنډ شته او نیر د لپاره فنډ شته، لارې کوڅې د لپاره فنډ شته او دغسې د سړک د لپاره پول د لپاره فنډ شته، د سکول کالج یونیورسټۍ د لپاره فنډ شته، هسپتال د لپاره فنډ شته. دا به هم چېرته نه اورېدلي چې حکومت په دې کلي کې مدرسه جوړه کړه. الان کې اسلامي جمهوریت پاکستان د لا اله الا الله په نوم د عمل جوړ دی او زمونږ په خزانه کې
د مدرسې نوم نشته. زما محترم مونږ وی بچی با فیضان علیمان جوړ او زمونږ مسجد مدرسه آبادی مونږ آبادی او دا طالبان مولیان موجودی نو مونږ آبادی په مونږ بازابونه ناراضي پته ولګی دا چې خپل مدرسه به مونږ په خپل آبادو ان شاء الله په تعمیر به مبادو په اعمالو به مبادو په تعمیر به تاسو آبادو دا تاسو ذمہ داری ده. اکرمو حملت القرآن د دې قرآن ولو اکرام کوي قدر کوي عزت کوي احترام کوي. فإن من أكرمهم فقد أكرمني چا د دوی کرامو زما کرامو ومن أكرمني فقد أكرم الله چا زما کرامو کد الله کرامو. الا فلا تنقصوا حقوقهم خبردار د دوی په حقوقو کې درنه کمی ونشي. د دوی ذمہ داری خدا د چستا بچی راځي او د قرآن وو دا د قرآن ورته دیر سپاری ختم ستا بچی نه حافظ قرآن جوړ نو بچی د قرآن حافظ جوړ دا د دوی ذمہ داری دي. زمون تاسو چې کومې ذمہ داری دي هغه به پوره کوو مالی جانی قربانی وکړو خپل بچی برالي د بچو تاسو وختونه وکړو د مدرسې ضرورت به معلومو. زما محترم دوی سره په دې سفر کې ځان شامل او دا بغړو چې دا زما د جنت سودا ده دا مې د جنت کور دی. انما یامر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر. مسجد باغ سوک آبادی چې په الله ایمان ساتي په آخرت ایمان ساتي. من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه چا مسجد جوړ ک الله بوله جنت کی کور جوړ. المساجد مجالس الانبیاء مساجد د پیغمبرانو د ناس ته زین دي. من بنا لله مسجدا ولو كوقر قطات بنا الله له بیتا مثله فی الجنه چا د مرغی د جال برابر مسجد مدرسه جوړ کړه الله غیرتی ذات ته بدلا کی بوله الله جنت کی کور جوړ. الله د چا قرض بازار نه پریدي. انا اغیر ولد آدم والله اغیر مني. پیغمبر علیہ السلام فرمای غیرتی تاسو کې زم الله زمانه زیات غیرتی دي. الغیرت من الایمان غیرت د ایمان حصہ ده. لا ایمان لمن لا غیرت له چا کې ایمان نه د غیرت پکې نشته ایمان کامل نه دی. نن مسلمان غیرت کم ځخاره کوي په پوله باندې پټی باندې مرله باندې دیوال باندې او ډیران باندې دا زمونږ د غیرت ځای نه دی. زمونږ د غیرت ځای مسجد دی مدرسه ده د الله دین دی د الله لار ده د عالمان دي طالبان دي قرآن دی حدیث دی د الله دین دی د الله لار ده. نو زما محترمو دي شینو کې به موږ خپل غیرت ښکاره کوو. دا نن چې دوی دا مجلس او پروګرام جوړ کړی دی د پاره چې یو خو تاسو له دعوت درکې تاسو له ترغیب درکې چې ان شاء الله په هر کور کې به د قرآن حافظ پیدا کوي ان شاء الله په هر کور کې به عالم پیدا کوي ان شاء الله او خپل مسجد مدرسه به خپل آبادو ان شاء الله په تعمیر به مبادو په اعمالو به مبادو وخم ان شاء الله. الله دې په دې ټول خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.